اے ظالما اے د الله بندا تا چې کوم دی په دې واره ماشوم باندې ګولې ورولې دا ماشوم چې قیامت کې راپاسي او د الله پاک په دربار کې ودرېږي و اذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت یا الله زما ګناه سوا زما خطا سوا یا الله ما ظلم کړو چې ما باندې دی پلار ظالم ګولې ورولې هغه زمانه جاهلیت چې کوم دی خلک بیا روان دي آیا د الله عذاب باندې راځي آیا د الله قهر باندې نازلېږي آیا الله به غوسه کیږي نو آیا الله به مونږ باندې عذابونه نه راولي ولې دا زمونږ استاد او عملونه دي زما عزتمندو د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دراتګ نمخ کې خلکو به کوم دی ماشومان جمع دی لونه خولې نن بیا چې کوم دی هغه جاهلیت راغی نن چې کوم دی زمونږ ملک پاکستان کې اسلامی ملک ته یو ظالم را پاسې د خپل چې کوم دی د اوور او ماشوم دورې چې کوم دی وټه زوښتلا ګناه سوا ما تنن وی الله پاک لومبه لور ولې راکړه اے افسوس اے د الله بندا اے ظالما ته الله ته قیامت کې ودرېږي څنګه داسې وړه ماشومه د ګل پشان ماشومه وړه ساړې بوټه ماشومه چې په دې باندې هو چې کوم دی د ګل گزارم ګران کار دی داسې بوسو په دشمن باندې مونږ کی لیکن افسوس صد افسوس تا دازلو دې ته سړی اریان شي چې دا انسان دی کو درندو چې دنن چې کوم دی د خپل ور او ماشومه باندې ګولې ورولې او ماشوم امړه کا صرف ګناه داوا چې ما ته لور ولې الله پاک راکړه لور خدای الله رحمت ته لور یو نعمت ته پیغمبر فرمایي چې کوم انسان ته الله پاک دولونه ورکړي د دې بهترین تربیت وکړو د انسان په قیامت کې ما سره داس یو ځای ویل کدا دوه ګوتې اې د الله بنده لور رحمتو د شریعت حکم داري چې چاته الله پاک لور ورکی د انسان ته الله پاک د رحمت دروازې کوله وکړلې پیغمبر فرمایي چې لور تسپک مګوره ز په خپل باندې لور پلارې ما اے ظالما اے د الله بندا تا چې کوم دی په دې واره ماشوم باندې ګولې ورولې دا ماشوم چې قیامت کې راپاسي او د الله پاک په دربار کې ودرېږي و اذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت یا الله زما ګناه سوا زما خطا سوا یا الله ما ظلم کړو چې ما باندې دی پلار ظالم ګولې ورولې هغه زمانه جاهلیت چې کوم دی خلک بیا روان دي آیا د الله عذاب باندې راځي آیا د الله قهر باندې نازلېږي آیا الله به غوسه کیږي نو آیا الله به مونږ باندې عذابونه نه راولي ولې دا زمونږ استاد او عملونه دي لہذا موږ مطالبه د خبرې کوو چې د ظالم د سزا ورکړي شي د ظالم نه تپوسو شي چې آینده په معاشره کې بیا څوک داسې حرکتونه کوي آینده چې کوم دي څوک بیا د زمانه جاهلیت دا رسمونه دوباره چې کوم دي سره نه کوي لہذا موږ مطالبه کوو چې دا ظالم دی صح نه سزا ولا ورکړي شي او ای زما عزتمندو د الله نه ویریږي د الله طرف ته متوجي شي ګور الله پاک قهر براشي زما عزتمند حکومت نه مطالبه کوو دا ظالم دی کوم دي سزا ورکړي شي او دې بالکل چې کوم دي داسې سزا چې آینده لپاره بیا څوک معاشره کې داسې حرکتونه کوي وره زبیدتمندو دا لور دا کو لور د خودستا عزت ته دا کو خود دستا ناموس ته او دا کو مور د دستا چې ګمدی د پاره جنت ته د مور خپلاند جنت لور او جنې د ته ګورسپک اونګورو د اسلام نه مخکې چې ګمدی د فرانس والا عقیده داوا دغه نظریه داوا چې دا لور په دې کې جنې په دې کې نوم روحتینیم نو ځکه دا د معاشري د فساد ذریعہ ګرځي او چینا والا بویل وی دا لور په دې کې شیطانی روحته دا د معاشري د خرابې او د برایي ذریعہ دا لور ګرځي نن وګوره دواره چې ګمدی هغه وحراغه او حالات راغلل چې نن ظالم سوکل خپل ولا ماشومه چې کم دي سره په دې ګناه باندې اوجرا چې ما ته الله پاک لور ولې راکړه لہذا د ذهن دادې د عقیده دادا چې دا لور دا یو بیکاره چیز دی دا لور دې ته سپک او قتل لکه څنګه چې د نبی علیہ السلام نه مخکې به خلکو لور ته سپک قتل دم چې کم دین هغه صاحب حرکت کو او دم نن چې کم دي د اسلام مخالفت کو او نن د کم دي ظلم کو لہذا موږ بار بار مطالبه دا کوو چې دې ظالم له سزا ورکړي شي او دینه پس چې کم دی بیا څوک داسې